دا افغاني قالین دی کوم چې د افغانستان په مختلف سیمو کې په لاسونو تیاریږي. د دې قالین په جوړښت کې پخوانۍ روایتي طریقې او ډیر هنر کارول کیږي. د قالین په جوړېدو کې په عام توګه صوفي، وړۍ، مرینا او کورنۍ کپړه استعمالیږي. دا کپړه په افغانستان کې جوړیږي. د قالینونو تیارولو لپاره هنرمندان رنگ رنگ مالوچونه نری نری کټ کوي او وروسته په چارخانو کې تړي او ورسره قالین مضبوط غړي او دا رنگ رنگ تارونه په دې کې استعمالوي چې د قالین ښکلا راځي. د دې افغاني قالینونو خاص خبره دا ده چې دا مضبوط وي او د ښه معیار رنګین وي او د عام قالینونو نه لږ جدا وي. په دې جوړ ګلونه، تصویرونه، ګل جالونه او ښه ګلکاري د دې ښایست زیاتوي. خو لیدا قالینونه تش په افغانستان کې نه بلکې د خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې هم تیاریږي. داسې په قبایلي ضلع مومند کې هم د افغاني قالینونو کارخانه ده. په دې کارخانه کې تورخان د 1980 د قالینونو کار کوي. او زه د 1980 نه د قالین کار کوم. په یکغون د دفتر چې دی دلته دغه د سرکاري سنټرو د افغانانو دپاره هغه جوړ شوی چې د افغانانو ماشومان پکې کار زده کړي. هغې کې زمونږ مطلب والد صاحب مړ شوی او هغه وخت کې زمونږ ډېره غریبي وه نو زه د قالین کار ته هلته لاړم. هغې کې چې ما کار کوو په هغه وخت کې 1980 کې 3 کاله کار ما سرکاري سنټر کې کار کړی دی. مونږ به هغه وخت کې 1 کال مونږ د میاشتې به 100 روپۍ میاشت راکوله. خو زه چې کور ته رالم او د ورونو ته مې چل وښودو بیا داسې د تلون زامن دی ګاونډ کې خلک به راتله او چل به مې ته زده کوو. خو د 1990 نه واله تر 2000 پورې 98 پورې دلته ډېر خلک ټرین شو. بیا زما دا کار مخ په وړاندې باندې تلو چې کوم کس به زه پوه شوم چې دا اوس د کار قابل دی نو هغه ته به مې دا کډۍ او د اوزار دغه کړه هغه ته به کور کې کډۍ ولګوله. په دې افغاني قالینونو کارخانه کې عدنان هم د قالین جوړولو کار کوي. څوک چې په 10م جماعت کې سبق وای د تعلیم ټوله خرچه له دې ځایه پوره کوم. زه د قالین کار کوم. زه د قالین کاریګر یم. زه چې کله د سکول نه راشم او ما سره فارغ وخت وي زه د هغې کې د قالین کار کوم خپل پلار سره. هغې کې ما ته مزدوري میلاویږي. زه بیا په هغې باندې د خپل سکول اخراجات پوره کوم. څنګه چې زه کولی شم داسې دا ټول ماشومان د سکول والا هلکان یا جینکۍ دواړه کولی شي چې ځان ته کور کې قالین ولګوي او خپل اخراجات په خپله پوره کوي ځکه چې په پلار باندې بوج نشي.